دا وایو که نه بیا بلکې ته ور اوس واري که اوس اوس وتکس 31 نمبر کې دا ده وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه بعد کومه یوه دعوا چوکې د نبوت ولا کنه سیارې هغه نبي زویلی د یو بروزي خبرې کوي یا ورکې نور سره بوسي مونه بن سال ورک شو دا صحیح ده که نه هغه څه د فغیون ګمراهۍ ده وهوا خواهش پرستی ده که کوم سړی داسې دعوا کوي نه دا به د هغه ګمراهي وي په غلطې لارې بسملل شي خواهش پرستی به وي خواهش پرستی کې پیټ پرستی نه ونیسه تر ټولې پرستی ورکې رسي شهوت پرستی پیټ پرستی شهرت پرستی نو پیټ خدمو خواهش پرستی خواهش څه مزړه غوړي مغه د عبادت کوي دغه ټول شیونه رسي خوب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وكل شيء في الدنيا صحیح ده کنه دا ټول شیونه پکې داخل شي 32 نمبر شد وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رستواله شو تمام جناتو طرف ته هم انسانونو طرف ته هم کائناتو تل شي ورا کنه په حق سره هدایت سره مبعوث نه مراد پیغمبر علیه السلام دی سره پیغمبر علیه السلام د کنه ضمیر ما طرف ته راځي دا خبر روانه وهو المبعوث پیغمبر علیه السلام رستواله شو تمام رستواله شو ایو جنی قوم تلوړو کنه سیا قوم نجیب داعی الله و امن به بالکل انداز یزی کی جنات شور دلو قلوخ الی ان استمع نفر من الجن بیا کله قوم تلوړو کنه به خبري او بری وکسی پیغمبر مفوس شو ده دو خاصل کی واجه لټول د مو اسمان ته خطل وسویلی باند شي دي کنه ستوس تفتیش شروع کې اوس مو سواقب سره وشتل ولا څنګه مثال وصف صفن فزاجرات زجر فتاليات ذکر ان الهكم لواحد رب السماوات والارض ما بينهما رب المشارق ان زين السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل بس جانب دا بشتل شو کنه دخورا د ځکه لروغلو بیا وځي کې پیغمبر سبې تلاوت کولو کنه ته بیا وردالو ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الی عامه الخلق تا کنه پیغمبر ده د سینه د مخصوص قوم د پاره کړیا د پاره دغه د پیریون او د دعوت هم معلومیږي کنه سپیرون څخه کله خپل قوم ته روغللو منذرین وګرځي قوم ته وګرځي د ویلو سیاره د سیو غاری پیغمبر سیو هر وړل کی توبه وړل د جناتو کې پیغمبرون نه رستول شي کنه صحیح جمهور مذهب انده بس خپل پیغمبر او مات ول خبر زده کی د علماء او درس کې نه کنه مستقل د خپل شنیشتو قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا بل مختا 33 نمبر عقیده دا وان القرآن کلام الله تعالی قران کریم دی الله کلام ده منه بدا بلا کیفیت الله تعالی نه ظاهر شو ده په کیفیت متفاوت نشته قول سیده وانزله على رسوله وحیا پیغمبر اسلام ته وحی په تور نازل کړه د وصدقه المؤمنون على ذلك حقا مسلمانانو یې تصدیق کړه ده و ایقنوا او ټول یقین ستي انه کلام الله تعالی بالحقیقه د الله کلام ده ليس بمخلوق كلام البريه د مخلوق ونه کلام نه ده د خبره خټول مخلوق دي کنه الله تعالی خالق ته دی خالق خبریا مخلوق نه وي ښا کنه فمن سمعه کوم سړي دا کلام الله ورد فزعم انه کلام البشر هغه دوا وکړي دا دی انسانی خبرې دي یا چې جوړی کړي دي یا جمی خبرې یا پیغمبر څنګه نه راوستلی لکه څنګه کافرون ویل فقط کفر کفریږي وقد ذمه الله تعالی وعابه اوعده بسقر او د سړي ته خدای پاک د جهنم وعده کړي سقر ته به واچاو او عیب ور باندې لګواله ده او مذمت کړه د خدای پاک حيث قال تعالی الله فرمای سأسلیه سقر سقر غونډې ته به داخې جوند ده کوم ما درا کوم سقر مخته څنګه ده نار الله وما دراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 چې پوزي ولمه ته دا یو کافر وصل کی کنه ټول کافرانو لره غوړ شو د بوجه هلغنوان د سمره دو غټ غټ سرداران سود شته
غټ هیرو تیل شي که نه هغو ته هیرو نه وایي دی را جمع کړي چې د کلام الله متعلق خبره وکړه اخر مو خو ډېر تفتیش پاکو چوکې چې جادو ده چوکې سحر ده چوکې څه معجزه ده چوکې څه شه دي ته وایه هغه ته خپات اوس دا کلام الله ده خو هغه منحوس څه خبر وکړه ان هذا الا قول البشر دا خبره وکړه خدای پاک زه کول سأصلیه سقر دې څنګه ودیس دا قول البشر د قول بشر ده دا اوس خاندیس فلما اوعده الله بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا متپاتولی ده انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر د الله قول دا د انساني خبر سره هیڅ قسم ته مشابهت نه لري دی مکه یو شاعر واسه نومینه لبید بن اسم غیر نور ډیر قسم ما هذا الا قول البشر څنګه دسی یغای کړه وکنه کنه سی کړه غاټو تباو ان اعطيناك الكوثر پسې هغه خلی کلی اخر کې کنه ما هذا قول البشر انسان خبرې نه دي تاسو کوم بشر د دویل د انسان خبرې نو هغه وګوره څوره غاټ شاعر په عربو ملک کې عاجز شو یو شاعر سره مقابله نشو کولای د قرآن مقابله قرآن څخه کله ولیدل چې دا د انساني خبرې نه دي خدي یلیو سین هذا الا قول البشر د انساني خبرې د یلیو د زید نه یلیو کنه د عبس وبصر مخې ته کوپوزه راټوله کا ثم ادبر واستكبر تکبر کړهلو فقال ان هذا الا قول البشر ان هذا الا سحر يؤثر بس دا نقل شي خبرې انده خبرې وکولي نه قرآن کریم څه د دغه شیانو نه پاک ته دا د الله تعالی والا کلام د کیفیت مفیت باندې موږ نه پوهېږو څه دي څه کیفیت ته داسې ته نه شیل نعوذ بالله څه داسې طریقې سره ده ټیک شوه او دی په باره کې داسې خبرې نه شیل د انساني خبرو سره مشابه دی څنګه دی څنګه ده مثال کنه خلق السبع سماوات الله تعالی و اسمونه پیدا کړي دي اسمانو کې عرش کرسی او وغیرہ بس پیدا کړي اسمانو نور چړنو کې شما کا بس الله تعالی متکلم ده بس کنه څنګه کلام کوي مته پاته نه لاګي څنګه کې کلامی قدیم ده صحیح ده کنه ځکه چې الله قدیم ده دی الله صفات ده فقه اکبر کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن کریم انده تعریف کړی کنه صفه والقرآن فی المصاحف مکتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسنة مقروء وعلى النبي منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غیر مخلوق ته د قرآن کریم کې تلاوت کې دا مخلوق شو کنه ته حدیث تلاوت کې الفاظ وزي اصوات وزي وزونه یې کنه حروف وزي خدا قرآن کریم څخه کوم دا غیر مخلوق ته د قرآن کریم کومه غاټه د لیکن دي دا خو غیر مخلوق نه دي کنه دا خو مخلوق دي کنه د کوم دی ول نفس کلام د کوم باندې دا کلام دلالت کوي دی الله ول کوم دا کلام نفسي وتل شي کنه هغه څه د غیر مخلوق ده نه امام بخاری رحمت الله علیه د لپاره ډېری خبر مهنتونه کړیو کنه امام احمد سے ول زن فروکارو کنه ساغو د غیر مخلوق نه غیر مخلوق نه له د غاته ماتي تا اندس امام احمد زهلی سے ور باندې لانجی ډېری شیخ امام بخاری سے خبره صحیح و خمخته بله کې دا د 34 نمبر ومن وصف الله تعالی بمعنى من معاني البشر کوم انسان دی الله تعالی صفت داسې بیان کې لکه د انسان وصفیو فقط کفر دا سړی کافر شو یو سړی د ویلو سیر الله پاک ته نعوذ بالله خوب ورسي دا د انساني وصف بیان کړه د پر کفر شولو ادول سمغونی وګیږي تګیږي مغونی استړی کیږي وغیرہ سل خبري بس کومه وي فمن افسر هذا اعتبر کوم سړی د خبرته په نظر او فکر سره وګوري هغه اعتبار سره ول شو ان مثلی قول الكفار ان زجر د کفرانو خبرونه بالکل بیره معنی شي کا سوچ په لګو کی کفرانو خبره بعد را دي لیکن ان الله فقير نعوذ بالله کله بيسيل کله انسان دغه بازارونو کې ګرځي دا څنګه فقير د لسونه تنگ شوی دي اوس بخل شروع کړي وغیرہ بارون نشي ورول خزانو کې وب خاتم شي نعوذ بالله دي زیا خالی غصه کې روشي کنه وعلم ان الله تعالی بصفات ليس كالبشر الله په صفاتو کې د انسان غونې هیڅ شي غونې نه د انسان خو ذکر وړي بس مو انساني خبرې کوو 35 نمبر کې دا د علماء حق ور رؤیت حق لاهل الجنه بغیر احاطه ولا کیفیه كما نطق به کتاب ربنا کتاب الله کې شتا کنه صدا جنتیونو د پاره رؤیت باری تعالی حق ته خدا خبر ورکی دا کنه سمود احاطه نشو کول زکه ان لمحجوبون
کافر خلک به محجوبون وي. نو ما دینه معلومیږي چې الله تعالی په قیامت ورځ مؤمنانو ته خپل ځون ښیي. ښایي ځون کافرو ته به نه ښایي، مسلمانانو ته به ښایي. او بله دې ځای کې خپل مصنف صاحب راړ که نه چې وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. صحیح شوه. وتفسیره على مراد الله تعالی وعلم. دې تفسیر څنګه لکه څنګه خدای پاک مراد ده که نه هغه دا وکل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤية حق لأهل الجنة. جناتیانو دپاره د الله تعالی کتل دیدن حق دی بغیر خطا خطا ورکې نه وي. صحیح ده که نه؟ خطا دي تېر شوز دا پین ته ټول کتل شي که نه؟ صحیح ده که نه؟ خطا نه وي ورکې خاطي ته څه ضرورت ته. صحیح ده شي کتل مسدي ولا کیفیت خطا شي کول شي محدود وي که نه؟ الله تعالی خو محدود نه ده که نه؟ ولا کیفیت به ورکې نه څنګه به ګوري یاره نن خو سړي کتلو داسې غارمو کې داسې سترګو نه پاسه چاپا کې ولګولو ټکټکي لگا کر دیکھنے لگا. صحیح ده ټکټکي باندې کې نه داسې کیفیت ورکې نه یاره مو ته یې کتلو براګې سترګې نیولې دا اوس کیفیت ته به یې نه یې که نه تصویر یې نه ډایرکټ څه وایي کتل نه کیفیت به ورکې نه وي. صحیح شو. وجوه لکه مثال وجوه ځینې مخونه یومئذ په دې ورځ کې ناظرة تر و تازه وي لرب یا خپل ته ګوري بوته. یعنې مطلب ده چې په لیدنو سره به تر و تازه وي که نه؟ الله تعالی لیدلو سره به دومره که نه حسن ورسره بړو کېږي. حدیث تفسیر کې شته که نه زه حدیث ته راغلی که نه. او اوس ګوره وان اصحابه رضی الله عنهم فهو کما قال یعنې مفهوم یې ته بیان کړو. ومعناه على ما اراد لا ندخل في ذلك متأولین بآرائنا. خو ځان نور کې تویل نه کوو چې یارې داسې به ګورو او څنګه به ګورو او هغه به ګورو. لکه ځنه مذهبونو کې خبرې کوي که نه چې الله تعالی کتل ممکن نه دي ویلې چې کوم شی ګوري هغه دپاره مناسبت ضروري ده. الله سره مو مناسبت نشته هغه غیر مخلوق ته مخلوق وي. دوست خبرې ماړه ولا متوهمین باهوائنا خواهشات واجنه خپل وهم هم کې نه ګرځي. الحمدلله صحیح کې دا ده فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله تعالی ولرسوله. هغه سړی په دین کې سالم پاتې کېږي چې کوم خدای دپاره سر به سجود شي. سلم ځان تسلیم کړي ورته ښه که نه بس الله چې یېري که دور کې داسې روباسي خپل عقل چلی که نه څه کله دین به سلیم الصدر نه وي سلیم الایمان به پاتې نه شي مجروح به وي ټول. ورد علم مشتبه علیه الی عالمه. او کوم شیونه علم ورباندې مشتبه هغه عالم ته یې وسپري داسې سړی بیا محفوظ پاتې کېږي. وهم نکو بیا هوا ان خپل هوا دی واجنه خپل خواهشات ورکې چلی نفسیات کومه د زړه غوړي نه نه بس یمو زړه نه غوړي دوست د سره ومنو تو زړه اوس مو غاګو کومو خبرې ومنو ازنه خالصي دي ته بالکل یاره دا مونږ دا لکه مثال دا عقل مونږ نه مانی پرې دا یاري مو زړه نه مانی د سره نه مانی زړه باندې شو کوشن کو په باندې وناشتي 36 نمبر چې شي کې دا ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسلیم والاستسلام. کچوک سړی غوړي کنه څه دی هغه ولا په اسلام باندې مضبوطه پد شي خپې جامو شي کنه ثابت قدم زندګۍ وته نصیب شي انده شیطا ټول عمر استقامت سره اوسېږي د باد رادونه باد شي امده شیطا د شینه باد شي د خواهشاتو نه باد شي. ظاهر دی که طاهر دی؟ ظاهر د ظاهر تسلیم والاستسلام په طریقې دی د تسلیم او استسلام نه کېږي. تسلیم چې شتل شي ځان ته وسپارې استسلام نه شي منل. صحیح ده که نه استسلم سړی ښه شولو ځان د ورسپاره سلوټ یې وکړلو ځان د ورسپاره هغه خبر ومنله ځان د داس اسی سره ځان وسپاره ورته که نه بیا ورته ځان واچو چې ښه درباندې کوي خبرې ونه کوي دې ته استسلام ویل شي. الله ته داسې به کوي چې مو کې څه تصرف الله کوي دې کې مو اعتراض نشه ځکه زه یم الله یم که نه مو ته څه حق ته. فمن رام علم ما حذر منه فمن رام علم ما حذر عنه علمه. د کوم شي علم نه مانه فرمایلی شي د دوی غوړي نه عظیم علماو ما خاطره فمن رام کوم سړی د غوړي علم ما حذر عنه علمه څه دی هغه نه شکړی شي د مانه رغلی سته به نزد کوي. صحیح ده که نه خدای بیا چې کوي نه عزیز ده کوم رامه یې رومو کوي ردای کوي.
ولم یقنع بالتسلیم فهمو تسلیم تسلم بنې ذهن قناعت نه کوي سیارې مو د مخ په کور نه کوي څو پرې پوی نه وشه که نه ورم زړه ته تسلی نه ملیږي زړه مو په اوبه نڅکي نه حجبه مرامه عن خالص التوحید حجبه مرامه عن خالص التوحید دی ولا د کوم د مرمونه سی کوم مقصدونه اوس دي شروع کړي که نه خالص توحید ته به هېڅ کله ونه رسیږي دا ټول عمر به تذبذب کې وخت تیر کړي د ایمان خواند نه چاشنۍ میټاس نه شیرینۍ نه به هېڅ کله دا موړ نشي او خوند به ونه څکي وصواف المعرفه او خالص صفاف او صاف معرفت څه کوم څه که نه څه پکې هېڅ کدورت خیره نه وي هغه ته به ونه رسیږي وصحیح الایمان صحیح ایمان ته به ونه رسیږي فیتذبذب بین الکفر والایمان والتکذیب والتصدیق والاقرار والانکار موسوسا تائها زائغا شاکا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مکذبا څه دا سړی به داسې متذبذب شي که نه څه د کفر او د ایمان منځ کې به خوا دې ښه منډې وایي کله به دې طرف ته منډې کله دې طرف ته او په شاړو ځل څه وي الشاة العائرة کله به دې طرف ته کېږي کله دې طرف ته لا اله ولا اله ولا منافقینو مثال ده که نه صحیح ده او تکذیب تصدیق کې به اخته کله به تکذیب کې ځنه شنوي که نه غریب متذبذب وي کله به شی تصدیق کله اقرار انکار کوي کله به یو خبرې کې شي کله وسواسي کې تائه اریون تیل شي څه شي شواکه زائغ زیغ ورکی سینې کې صحیح ده زولالت ورکی زیغ ټیړ تیل شي زړه کې ټیړ ورکی شاک کې صحیح مومن بنې مصدق بنې نه داسې کول شي څه مکمل انکار وکړي نه صحیح تصدیق کول شي بس ټول عمر به تذبذب کې وي شش و پنج کې به اخته وي